دا بابا چې تاسو وینئ که نه نو په دې زړه باندې مې درد شو جي. په دې کې یو 2 وجې تاسو ته وایم ښه 2 وجې. دا ویډیو لږ اخره پورې وګورئ. دا بابا چې کوم دی که نه په دې سپینه ګیره باندې ټول نه مخکې خو د جي الله زموږ ټولې دشمنیانې ختمې کړي. زما پښتانه وخوړل، زما ښایسته ښایسته ځوانان دې شپېلۍ د تورو خاولو لاندې کړل چې د جرګو کسان به هغه نن کله یو ځای کې کینه او کله بل ځای کې. د ټول نه مخکې خو د الله زموږ ټولې دشمنیانې ختمې کړي. یار پښتانه یې موږ تباه او برباد کړو دې دشمنیانو. اوس دې بابا ته تاسو وګورئ ښایسته تکه سپینه سپینه ګیرې ده. قسم دی په دې زړه مې درد شو چې دا اتکړې ورته اچولی شوي. او ګوره یوه ګیله به د خپلو چې کوم زمونږ کوم عدالتي نظام دی د هغوی نه م یوه ګیله شانتې کومه. ګورئ لږ ناکام کوي جي، لږ ناکام. دا دشمنیان نه، دا دشمنیان دا بیا نسل در نسل پورې دي که نه، دا بیا ختمیږي نه. اوس د دې بابا نه چې را روان کم نسل د هغې دپاره م یو قسم له دا غټې جاغې کونجې ورته پاتې شوې. الله یې دې تور شپې نه ټول مسلمانان وساتي. او چا چې راغستې ده که نه الله دې په دوستۍ کې بدلې کړي. زما ټولو دپاره دا دعا ده. څومره چې دشمنیانې دي د هغې نه مخکې دا خبره کوم چې دې بابا چې تاسو اوس وګورئ که نه کو چېرې لږ ناکام شوی وی دا خبرې اترې به نه وې. دا بابا د دې هتکړو قابل دی اوس په دې عمر کې. دا ولې دا بس د دې دشمنیانو د وجې نه دې بابا ته هتکړې ور واچولی شوې. او دا بابا وجه څه ده ګورئ. زه د خپل عدالت نه هم لږه شان ګیله کومه. ګیله تې څنګه کومه لکه دا مسله راغلې وه د دې بابا چې کوم زوی و هغه ویشتلی شوی و دنیا نه تللی و. نو دا بابا 7 کاله منډې تړلې ووالې که نه 7 کاله منډې تړلې ووالې خو هغه خبره ورته میلاو نه شوه کوم چې ده غوښتل. نو څه چلو وکړو قانون لاس کې بیا واغږي قانون لاس کې واغستو. هغه کار یې وکړو چې په عدالت کې دننه هغه خپل کسان نه دي مسلمانان. قسم دی حیران شم. بس څوک چې تمانچه چوتی هغه مسلمانان، څوک چې ولي هغه مسلمانان. الله دې دشمنیانو خو موږ تباه او برباد کړو. نسلونه یې زموږ تباه او برباد کړه، ختم یې کړه نسلونه زموږ. نو زه د عدالت نه دا ګیله کوم جي لږه شان ګیله مې نه ده جي چې 7 کالو کې دا مسله ولې حل نه شوه. کو چېرې موږ دې وګورو دا څومره چې دا نور امارات دي مثال کے طور پر سعودي شو یا دا نور ملکونه شو په دې کې ولې داسې امان دی. دا ولې دا و چې کوم نظام دی هغه ډېر مضبوط دی. لږه خبره چاته وکړه نو بس بیا ځان له کار وکړ چا له ګزاره نشي ورکولی. هلته بهی زما وینه ولې دومره سسته شوې ده، دومره په وړو وړو خبرو باندې زما وینه توی شي. دا ولې ما پسې زور نشته جي. کو چېرې ما پسې زور وې زور الله اکبر کبیره. قسم دی زه خو د ډب مسلمان یم. زه خپل ځان یادوم ښه زه د ډب مسلمان یم. ډب په ما چې سپېړه پرته په ما چې زور پروت دي او په ما چې یو قسم له ګزار پروت دي که نه زه بیا صحیح روان یم بس. او په ما چې سپېړه نه وي که نه او ما چې د ډب مسلماني نه وي نو ګوره زه بیا نه سمېږم. نو بس جناب الله دې موږ معاف کړي. په دې بابا ډېر خفه شوم چې مې ولیدو او ډېر تصویران شیر شو. ډېر پې خم چې بابا دا ټیم خو ستا د اتکړو نه دی جي. خو بس څه وکړو چې چا نه وغواړو. الله دې موږ ټول معاف کړي. نو زما بس هېڅ نشم ویلی جي.